الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ننبذ سورة آل عمران آية نمبر يوصلو سلور شپیتم اولینی سوایو. دکه چې دا آیت که یو سړی دا وایي چې په دې آیت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله زندگی بیان شوې ده، نو دا به ان شاء الله کومه خبره بنئ، دا به صحیح خبره وي. ډېر گہرا او ډېر د پوهېدو دپاره ضروري آیت دی، خاص کر عمل کوونکو دپاره. بعضې شیونه خو انسان په علم کې راشي خو په عمل کې راوستل هغه ډېر ګران هم وي، یا کولی نشي یا توجه یې نه وي ورته. نو دې آیت باندې عمل کول او عمل کولو دپاره پوهېدل دا ډېره ضروري خبره ده. انشاءالله که زندگی وي، نن تاسو ته معنا کومه د لومبنۍ حصه به تاسو انشاءالله پوه شئ، او د دویمې حصې باندې به انشاءالله تاسو زه سبا پوهوم. په یوې موقع کې خبره اوږده شي بیا خلک اوري نه. تاسو ټولو ته درخواست دی چې خپله هم اورئ دا قرآن کریم، نور خلکو ته هم شیر کوئ، او دا ټول په دې آیت کې دا خبرې موجودې دي. که الله توفیق راکړي نو انشاءالله سبا زه تاسو په دې باندې پوهوم. وروستني آیتونو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې وفرمایل چې هیڅ یو پیغمبر او خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت نه کوي، چې تاسو دې باره کې دا خیال وکړو. او بیا الله تعالی د دوه ډلو ذکر وکړو چې یو د الله رضا تلاش کوي او یو په دنیا پسې لګیا دی او د الله په غضب کې راګیر دی. نو دا دوه بهتر دي، دا بالکل نه دي یو شان دي. بهتره ډله هغه ده چې د الله رضا تلاش کوي، او د بله ډله دا خو د الله په غضب کې راګیره ده او دا به همیشه په جهنم کې وي، او الله سره بیا درجې دي. د دې اعتراضونو سره سره اوس المغه خبره الله جاری ستی او دې ته فرمایي چې لقد په تحقیق سره من الله احسان کړی دی الله. دې کې تاکید دی، لقد یقینا تاکید سره خامخا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اس کله چې بعثا راویلګ فیهم په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه. دی خو اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دی وجنه مشکلات راغلل، دی وجنه بدیان راغلي، دی وجنه جنگونه شروع شول او موږ مړ شو او ګټه ونشوله او فتح ونشوله او موږ داسې موږ خبره نه منله او دی بهر ووته. او منافق خو هر وخت هم دغه کاري، منافق خو کار په اسلام کې د تلاش وي د بدی. دا یاد ساتئ، منافق همیشه د پاره بدی ته سوچ وي، بدی خبره ته فکر وي. تاسو خپل ځانونو باندې خپل عمل باندې سوچ کوئ. دا منافق صفت ته چې هغه همیشه د پاره بدی تلاش کوي. یعنی که دوه کسانو مقابله د دوه زنانه دي، دوه ورونه دي، هر څوک چې دي، دوه پارټیان دي، دوه ډلې دي، منافق به همیشه د پاره دا د بدی تلاش کوي. زموږ د جمهوریت هم تقریبا همداسې دي، موږ همیشه د بلې ډلې بدی ګورو چې کم ځای کې چې غلطي وکړي چې الله ورپسې شو چې بس رئیساري کو راګیري کو چغې وخو په چوکونو کې. همدغه رنګ د منافق دا خبره. نو دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو چې دا خو د وجه نه موږ ته ټول تکلیفونه دي، او دا همیشه د پاره داسې کیږي چې کله حق خبره کوي یا حق خلکو ته رسوي بیا خلک د منافقان خاص کر دا اعتراض کوي. نو الله فرمایي چې دا خود الله ډېر غټ احسان دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. مؤمنانو ذکر صرف ولې وکړو، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انسانیت د پاره رحمت ده او ټول انسانیت د پاره د خیر باعث ده. نو الله فضی وجنا چې د دې خبره سره مؤمنانو ومنله، اطاعت سره مؤمنانو کو، اتباع سره مؤمنانو وکړه. نو دا ډېر لوی احسان دی په مؤمنانو باندې چې د دې احسان نه فائدہ واغسته د الله تعالی چې کله په دې کې پیغمبر راولېګ. او بل احسان دا وکړو چې د خپل ځانونو نه راولېګ. کدا فرشته وي نه په خبرې باندې پوي دی، یا به عملی نمونه دي ته نشو خودلای، یا به د هغه احساسات او جذبات نه وي چې کوم د انسانانو دي. لوګه په غي ناراضي، ودونه غي نه کوي، مور پلار د غي نشته دي، نوراني مخلوق ته. بیا به خلکو اعتراض کوي چې دا خو هغه سینې دي څنګه چې مونږ هغه خو خود کولی شي، خو هغه خو ملک ته. نو بیا به اعتراض کوي.
نو دومره لوی احسان وکړو الله تعالی چې به حیثیت انسان څنګه چې ته وګه کېږي هغه وګه کېدو، واده کوي هغه واده کو، بچی دي هغه بچیو، کاروبارونه دي هغه داسې وو، ضرورتونه دي هغه ضرورت وو. دا ټول یعنی څه چې د انسان درد رسی هغه درد رسیدو، مرګونه کېدل په کور کې مرګونه کېدل، هغه باوجود تا د الله احکامات به حیثیت انسان عملی طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدل. سبحان الله، دا د الله ډېر غټ احسان دی. او بیا دا اعتراض کول چې کني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ځان د پاره څغلا اعتراض خیانت وغیرہ دا شی وکړي، نه سره د انسان د ټول شیونه د الله تعالی طرف نه په بهترینه طریقې سره خودل، نه د هغه بیماری رکاوټ جوړ شو، نه د هغه ضرورت رکاوټ جوړ شو، نه د هغه پریشانیاں د دنیا بل شی رکاوټ جوړ شو. جادو پیښه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې انتهایی تکلیف کېو، خو په کار کې فرق نه راغلی، دشمنیان وی په کار کې فرق نه راغلی. 3 کاله خو مکه کې هغه په محاصره کړی شي او شدید ترین تکلیف کې تیر کړل دا 3 کاله مسلمانانو، خو منافقین خو نه ودی سره کنه. نو اعتراض چانه کول چې تا د وجه نمګه مصیبت کې راغلو او ټول نړۍ تکلیف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې یو بزدان تکلیف یو د مسلمانانو سره دی غي په تکلیف دا وړه خبره خو نه ده. تاسو لکه تصور کې راولي چې ستا د وجه نه یو خاص بل کور خاندان خپلوان په تکلیف کې شي او ته ټول ته مخامخ هم یې، هغه باوجود هغه د الله حکم د الله خبره کوي او خیانت نه کوي او په خیر طریقې سره رسي. او بیا د الله احسان ته ګوره، انسان سترګې دي خو تور تیار ده، نسترګو څه فائدہ ده چې تیار ده. اومده غرنګي د نور اعضاء نو الله تاسو پیدا کړی بر نه تاسو ته د ژوند د تیرولو طریقه ټوله راوستوله په قران کریم ذریعہ سره، او بیا عملی طور باندې تاسو ته خو لکه لایټ چې ولګي لکه رڼا ذریعہ چې جوړه کی. غټ احسان کړی دی الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سره په موږ باندې. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په شانت انسان چې هغه باره کې الله تعالی په سوره توبه په اخر کې الله تعالی فرمایي چې بشک دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا په تاسو باندې ډیر زیات خپکیږي، د ته ډیر تکلیف رسي چې تاسو ته تکلیف ورسیږي. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاسو خپل ځانونو نه د پیغمبر راغی، عزیز علیه ما عنتم، په ډیر تکلیف رسي چې تاسو ته تکلیف رسي، عزیز ډیر ګران ده په باندې ما هغه عنتم چې تاسو په تکلیف کې پریوزي، تاسو ته تکلیف رسي. حریص علیکم، دا په تاسو باندې حریص ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ډیرواله غواړي، تاسو عمل ډیرواله غواړي، تاسو کامیابی غواړي، تاسو نجات غواړي، تاسو لپاره پریشان دي. بل ځکه الله فرمایي لعلک باقع نفسک، سوره کاف کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ته ځان هلاکون کوي د خلکو پسې او د خلکو د پاره. دلته الله فرمایي حریص علیکم، سوره توبه اخیری آیت کې 128 کې. او بیا بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف رأفتن ده انتهایی نرمی کون کې، زړه خوګون کې، رحیم او ډیر مهربان هم ده دا پیغمبر. دا یعنی دومره لوی احسان الله تعالی. او بیا دومره عجیبه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله سوچ کوئ نو بیا تاسو ته اندازه ولګي چې دا د الله تعالی کم یو احسان دی، څومره لوی احسان دی د الله تعالی په موږ تاسو باندې. په دې آیت کې بیا دین اورستو یې سي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله ژوندۍ الله تعالی خود لري ده، ډیر ضروری ده، انتهایی ضروری ده او د باندې خامخا ځان په یول پکار دي. کدی باندې یو ورځ نه ک یو میاش په ولګیم د آیت موږ تشریح نشو کولای، کم ده. خو چې کوم بنیادی خبرې دغه دویمه حساب ان شاء الله ک الله زندگی راکا زه تاسو سبا په یو مو خامخا واوري ډیر توجه سره او د عمل کولو لپاره د دویمه حصہ خاص کر الله فرمای مانس د کوي لقد بتحقیق سرا
من الله احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اظهر کلا باثا چراوی لګ فیهم په دوی کې رسولا یو پیغمبر من انفسهم د دې د خپل ځانونو نه یتلو چې تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیاته آیاتنا د الله تعالی طرف نه د قران کریم ويزكيهم او پاکی دوی تربیت کوي دوی ويعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي خای دوی ته دا کتاب وی په قران کریم باندې والحکمت او حکمت د دې ډېر معنی دي آسان معنی دا تعلیمات نبوی عملی نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وان كانوا اگر کو دوی من قبل دین وړاندې لفی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې